بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما د ورکوټي اختر اولنۍ ورځ ده. اختر د خوشحالو نوم دی، د آرام نوم دی. په کور کې د مور پلار سره، د خویندو ورونو سره، د بچو سره، په حجرو کې د یارانو دوستانو سره د تیرولو نوم دی. ما سره چې دا ځوان ولاړ دی، دا وخت زه په ډسټرک مومند کې ولاړ یم د پنډیالۍ سره، او دا ځوان دلته کې په نن ورځ باندې هم مزدوري کوي. او مزدوري سره د دې ځای نه خاوره راخلي او دې ځای کې یو وران سړک دی، د هغې د پاسه یې اچوي. که چا وله 2-3 روپۍ ورکړې خو ښه ده، که چا وله ور نه کړې خپله مرضي ده، دا لګیا دی. نو ګورو چې د ده د څه لیول مجبوري ده، د څه لیول غریبي ده چې په نن ورځ هم دی په دې سړک باندې ولاړ دی. او د ده دا نوې کپړې دي، دا د اختر مونځ ته اچولي دي، خو اوس یې وګورئ په خاورو کې ډکې دي، د پاسه پرې د خاورې ګردونه پراته دي. د ده په دې ږیره کې تاسو وګورئ خاورې ګردونه دي، د ده په سر کې دا تاسو په کتی شئ دا د کیکرو دا زیړ ګلونه پکې راغورځېدلي دي، دا تاسو وګورئ. نو قدرمنو د ده سره خبرې کوو. ګرانه څه نوم دی دی؟ روح الامین. روح الامینه د کوم ځای اوسېدونکی؟ شبقدر ډېره کانګړي. د شبقدر کانګړي اوسېدونکی. ښه ته راته ووایه چې د اختر ورځ ده، د څه لیول مجبوري دی چې په نن ورځ مجبوریانې لګې ووایه. ښه ته راته ووایه په کور کې د مور پلار دي، خویندې وروڼه دي، بچي دي، څوک څوک دي؟ بس مور مو پات شوې ده او پلار هم شته شي پورې. پلار دې شته او وروڼه؟ وروڼه هم شته دی. بس وروڼه هم شته دی. ښه، نو دا پر روډ چې کوم کار کې نو څوک درې څه پیسې درکوي که ناسې ولاړې؟ والله چې په پیسو په نیت مې ولاړ چار دی ښه. نو اوسه پورې څه درکړل؟ ښه ګزاره کړې وه. ګزاره یې کړې ده. ښه، او دا پیسې چې بیا کور ته ویسې نو دا چاله ورکې؟ دا بس مخکې مور له ورکړه، پلار دی بس. اوس پلار له ورکې. ښه، وروڼه مونه هم دي بس بیل دي پلار له ورکوه. ستا او پلار یو ځای یئ؟ یو بل ورور هم دی بس پلار مې دي، هغه له ورکوئ. روح الامینه الله دې را سخته اسانه که، دعاګویو درته، خوشحاله اوسې.